Welcome back to the 11th class of Web Development course. The Web Development course یو لسم نمبر کلاس دی او ډیر زیات امپورټنت کلاس دی سو پلیز ډونټ مس this class. په دې کلاس کې موږ خبره کوو د HTML list په اړه کې. What is HTML list? HTML list allow us to organize data in a web page into an order or unordered format to make the information easier to read and visually appealing. HTML list موږ ته د لپاره یو سکو چې خپل ډیټا نه موږ پراپر سټرکچر ورکو په ویب پیج کې. نو داغه د لپاره یا موږ order format یوز کوو یا unorder format یوز کوو. HTML lists are very helpful for creating structured accessible content in web development. We have three types of HTML list. زموږ سره درې ټایپ د HTML list. هغه کې اولنې زموږ سره راځي order list، بل زموږ سره راځي unorder list او بل زموږ سره راځي description list. خو اول موږ خبره کوو د order list په اړه کې. What is order list? HTML order list is created using the OL tag to display item in a specific sequence, typically number or alphabetical order. کله چې موږ خپل ډیټا په order list کې شو کوو، یو زموږ سره د number order list، بل زموږ سره د upper case letter order list، بل زموږ سره د lower case letter order list، بل زموږ سره د upper case Roman number order list، بل زموږ سره د lower case Roman number order list، بل زموږ سره د reverse order list in HTML، بل زموږ سره د control listing counting. خو اول موږ خبره کوو د number order list په اړه کې. اولنۍ دا خبره چې څنګه به موږ order list tag لیکو، کمې ته چې موږ OL tag وایو، نو دلته کې به زه ولیکم OL او چې انټر مې ونه زما سره order list tag راغی. ته د او نه مطلب order او ته د ال نه مطلب list، نو دې ته موږ OL tag وایو. په دې کې دنه اوس بیا موږ بل tag لیکو، کمې ته چې موږ list item وایو LI tag موږ هغې ته وایو. نو زه به ولیکم LI او انټر چې ما ووهو نو زما سره LI tag راغی. او په دې کې دنه به زه ولیکم JavaScript او بل LI tag به زه جوړ کړم او په دې کې به زه ولیکم Python. خو که فرض که دا زه د ایمیټ په ذریعه لیکم نو زه بیا داسې لیکم، دا به زه ریموو کړم او دلته به زه ولیکم OL او په دې کې دنه ماله 5 list item پکار دي، کمې ته چې موږ LI tag وایو. نو دلته به زه ولیکم LI او ماله څو پکار دي 5 زموږ سره راغی. نو دلته په دې کې اول کې به زه ولیکم JavaScript، په دې بل کې به زه ولیکم Python، په دې کې به زه ولیکم Java او په دې کې به زه ولیکم C++ او په دې کې به زه ولیکم C#. او چې کله ته کنټرول S ووهې فایل سیو کې او په رایټ بټن باندې کلیک وکړې او اوپن وذ لایو سرور ووهې او پیج ته راشي، نو دا زموږ سره نمبر order list راغی. زموږ سره راغی 1 2 3 4 5، دې ته موږ نمبر order list وایو. اوس که فرض که دا زه په اپر کیس لیټر کې لیکم، نو دا کوډ به زه کاپي کړم، کنټرول C به ووهې او دلته به زه راشم، دلته به زه ولیکم H2 او دلته به زه ولیکم اپر کیس لیټرز order list. کته به زه راشم او دلته به زه دا پیسټ کړم. خو دلته کې موږ یو اټریبیوټ یوز کوو، هغې ته موږ ټایپ اټریبیوټ وایو. نو په دې OL ټیک کې به زه ولیکم ټایپ او دلته به اوس راشي موږ په اپر کیس لیټر کې لیکو، نو زه به دلته کې سلیکټ کړم A او چې کنټرول S زه ووهم او فایل ته راشم، دلته کې زموږ سره په اپر کیس لیټر کې راغی ABCDE. اوس که فرض که دا زه په لوور کیس لیټر کې لیکم، نو دلته به زه راشم H2 لوور کیس letters order list او دلته به زه دا کوډ پیسټ کړم او دلته کې به زه ټایپ اټریبیوټ یوز کړم او په دې کې به زه لوور کیس لیټر یوز کړم. زه به S سلیکټ کړم او کنټرول S چې زه ووهم او فایل ته راشم، نو دلته کې زموږ سره په لوور کیس لیټر کې راغی ABCDE، دلته کې په اپر کیس لیټر کې راغلی او دلته زموږ سره په لوور کیس لیټر کې راغلی. اوس که فرض که زه اپر کیس رومن نمبر یوز کوم، نو دلته به زه راشم او دلته به زه ولیکم H2 اپر کیس رومن نمبرز order list او دلته به زه خپل کوډ پیسټ کم چې موږ کاپي کړی و او دلته کې په دې کې به زه ټایپ اټریبیوټ یوز کم. د اپر کیس رومن نمبر لپاره موږ دا استعمالوم او زه چې کنټرول S ووهم فایل سیو کم او پیج ته راشم، دا زموږ سره اپر کیس رومن نمبر کې راغی. تاسو دلته کې کتی شي. اوس که فرض که دا زه په لوور کیس رومن نمبر کې لیکم، نو دلته به زه راشم H2 lower case Roman numbers order list او دلته به زه خپل کوډ پیسټ کم او بیا به دې کې زه ټایپ اټریبیوټ یوز کم او په دې کې به زه اپر کیس رومن نمبر سلیکټ کم. نو په دې باندې به کلیک وکړي او کنټرول S چې ته ووهې او فایل ته راشي، نو دا ستا سره په لوور کیس کې راغی، دلته کې ستا سره په اپر کیس کې راغی او دلته کې زموږ سره په لوور کیس کې راغی. اوس که فرض که زه دا ریورس کوم، مطلب زه یم چې 5 4 3 2 1 داسې ماله پکار دی، نو دلته به زه ولیکم H2 reverse order list. د دې لپاره بیا موږ بل اټریبیوټ یوز کوو، هغې ته موږ ریورس وایو. نو دلته کې به زه ولیکم
ریورس. نو دا به اوس د پایپ نه والا او د ونه پورې به زموږ سره راشي. په نمبر کې چې کوم زموږ سره و نو هغه د ون نه شروع شوی او د پایپ پورې راغلی په نمبر آرډر لیست کې، او په ریورس کې چې د پایپ نه به شروع شي او د ون پورې به راځي. کنټرول اس په وای فایل به سیو کړي او پیج ته به راشي. نو دا زموږ سره اوس ریورس آرډر لیست راغی، د پایپ نه شروع دی او په کته باندې راغلی د ونه پورې. اوس بل زموږ سره دی کنټرول لیست کاونټینګ. به زه راشم چې به ولیکم کنټرول لیست، دلته به زه خپل کوډ پیسټ کړم او په دې ځای کې به زه ولیکم سټارټ. د دې لپاره موږ سټارټ اټریبیوټ یوز کوو. زه اوس دا وایم چې دا د پایپ نه شروع شي او تر 10 پورې دی راشي، 1 2 3 4 5 کې پکې نه راځي. نو دلته کې به زه ولیکم 6 او کنټرول اس چې زه وهم او فایل ته راشي، نو دلته کې زموږ سره راغی 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 پکې رانغی. دا ته موږ وو چې تر 6 نه شروع او د 10 پورې لاړ شي. نو د دې لپاره موږ سټارټ اټریبیوټ یوز کوو. اوس بل زموږ سره دی nested order list. دلته کې به زه راشم h2 nested order list او دا به زه پیسټ کړم. nested موږ دې ته وایو چې کله یو الیمنٹ په بل الیمنٹ کې راشي. اوس دلته کې موږ nested order list جوړو. نو اوس په دې کې به زه یو بل OL ټیګ جوړ کړم کومې ته چې موږ order list ټیګ وایو او انټر به ووهم. او په دې کې به زه نور 3 li ټیګ جوړ کړم. list item دې کې زموږ سره راغی react، دې کې زموږ سره راغی angular او په دې کې زموږ سره راغی vue.js. او دغه شان زه په دې دویم list item کې nested order list جوړوم. دلته به زه ولیکم OL او په دې کې دننه به زه ولیکم li tag او دلته به زه ولیکم django او په دې کې به زه ولیکم flask، په دې کې به زه دا ولیکم او کنټرول اس په وای فایل به سیو کړي او پیج ته به راشي. دلته کې زموږ سره راغی nested order list. جاواسکرipټ کې زموږ سره راغی لایبرری react angular vue.js او python کې زموږ سره راغی django flask او prem. نو ته پکې nested element هم جوړولی شي. دا زموږ سره order list item او بل زموږ سره دی unorder list. what is